نو د دینه امام سرخسی رحمه الله او نور مفسرین هغه وایي چې د شیطانان یعنی د پیریان انسانانو ته تکلیف رسولی شي، وجود ته ور داخل شي قسمه قسم طریقو سره او د تکلیف رسیږي. زنانو باندې اکثر دا راځي، نو بعضې خلک یې نه مني، دا غلطه خبره ده. د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې پیریان د انسانانو د تکلیف ور رسولی شي. یو خدا ده چې هر سړی وي په ما باندې جادو دی او زنانو کې وهمیان هم ډېرې وي، او دا سیز به د زنانو باندې ډېر ولي وي، خلک وي په سړو باندې نه راځي، په زنانو باندې راځي. لکه غټه وجه دا ده چې دا زنانه کله یریږي مو او دې ته دا شیطانان د جنت تکلیف په کم ټیم کې رسوي، نو دا په 2 ټیمو کې رسي چې سړی ناپاک وي. انسان باندې نارینه باندې ناپاکي ډېره کمه راځي په نسبت د زنانو باندې. دا 10 ورځې د زنانو یا ور ورځې یا تر ورځې میاشت کې خامخا په هغې باندې ناپاکې ورځې راځي، نو په دغه ټیم کې یری. یا چې کله ماشوم پیدا شي د نفاس چې کومې ورځې وي، څلوېښتي چې ورته موږ په پښتو کې وایو، نو په دغه ورځو کې یری، ځکه دا ناپاکه وي. نو دا شیطانان دا جنات دا تکلیف رسولی شي انسانانو ته. حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې چې کوم دی یو کس راغی، یو زنانه راله ډېره زیاته ښایسته زنانه وه. حضرت عمر رضی الله عنه د الله امیر المؤمنین زما خاون رک شوی دی او د سره چې کوم دی اړو پته یې نه لګي او وخت یې وشو. زما پلار غریب دی چې ماله خرچه راکړي، زما د خرچې به څه کېږي، زما دپاره څه حکم دی، پته یې نه لګي زما خاون چېرته تللی دی، چېرته نه دی تللی، ژوندی دی که مړ دی، زما به څه چل کېږي. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل چې د نن نه پس به ته 4 کاله انتظار وکړي، 4 کاله به انتظار وکړي، او تا ته به د 4 کالو کې ستا چې کومه خرچه ده دا به د بیت المال نه میلاویږي. نو 4 کاله چې کله ستا پوره شي د نن نه، نو د هغې نه پس بیا 4 میاشتې 10 ورځې عدت تیر کړي، نو بیا ته د بل چا سره نکاح کولی شي. نو حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره ورته وکړله، زنانه چې کوم دی 4 کاله پوره کړل، انتظار یې وکړو، خاون یې پیدا نه شو په 4 کاله کې. دلته مسله هم دا ده، دا د حضرت عمر رضی الله عنه فتوا ده چې د کومې ښځې خاون چې کوم دی رک شوي وي، داسې نه چې ګورې ملیشیا سعودي کې کار کوي او بل خاون کې چې مکمل رک شوي د ژوندي او د مړي پته یې لګي نه سره. نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې د کومې دا زنانه چې د کومې ورځې نه کیس داخل کړي، خاون یې رک شوی دی، دا به کیس داخلي د قاضي سره عدالت کې. نو چې کیس د کومې ورځې نه جمع کړو، نو د هغې ورځې نه پس په دا 4 کاله انتظار کړي، چې 4 کاله پورې د دې خاون پیدا نه شو، نو د هغې نه پس په دا 4 میاشتې 10 ورځې انتظار کړي، عدت به تېري، د هغې نه پس دا د بل چا سره نکاح کولی شي. او حضرت علي رضی الله عنه قول بیا ډېر سخت دی، د دې وجې علماو د اسانۍ دپاره د حضرت عمر رضی الله عنه په قول باندې فتوا ورکړې ده. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې د کومې ښځې خاون رک شو، نو د کومې ورځې نه چې رک شو، د هغې ورځې نه به دا انتظار کوي او 10 کاله انتظار وکړي، 70 کاله، د هغې نه پس به دا بیا د بل چا سره نکاح کړي. نو د دې وجې امام ابو حنیفه رحمه الله دقه مسلک د خلک امام سے پسې بدې ردي وي. دا خو د حضرت علي رضی الله عنه قول، خلک وایي چې 10 کاله انتظار کوي، نکاح به نګیر منګیر سره بیا تړي، او 10 کاله لکه چې سړی مثال په طور د 20 کالو یا د 15 کالو چې یو سره نور ملګري کې زنانه اوس هم عمرونه کمزوري وي. نو د دې وجې د اسانۍ دپاره د حضرت عمر رضی الله عنه په قول باندې فتوا ورکړې. نو چې کله د دې نکاح وکړله، بچي هم پیدا شو، دې کې هغه بل خاون را پیدا شو. چې خاون یې را پیدا شو راغی، نو حضرت عمر رضی الله عنه سره کیس داخل کو چې امیر المؤمنین زما ښځه وه، اوس د بل سړي سره ده، د بل چا کاره ده، او د هغه نه یې بچي هم شوي. نو حضرت عمر رضی الله عنه ته غصه شو، د الله بنده ته تللی وي او د اړو پته دې نه لګېدله، نو ستا دې ښځې به څه کول، خرچه به یې ته کوم ځای نه کوله، بغیر د خاونه به یې زندګي څنګه تېروله. نو هغه ورته وی امیر المؤمنین وي زه مجبور وم، وي زه جناتو ګیر کړی وم، په قید کې اچولی وم، او زما څه وس نه و چې زه هغې نه زه راخلاص شوی، اوس رېښا شوم، کیس را باندې اوس رېښا شوم، رانمه دخل کو. نو حضرت عمر رضی الله عنه بیا هغه سړي ته ووایي دې ته طلاق ورکړه او دویم خاوند ته یې ولوي. اصل کې مسله هم دا ده چې کومه 4 کاله دا انتظار وکړي او بیا 4 میاشتې 10 ورځې دا بیا نور عدت تېر کړي، د هغې نه وروسته که د خاوند راغی، دې چا سره نکاح وکړله او دا د بل سړي په نکاح کې هم ده، خو که د دې خاوند راغی، نو د دې فوراً د دې بل سړي سره دا نکاح مات شو. یو کس سوال کړی که نه وي، یو کس دی هغه یو طرف ته چې سلام اجر باسو، نو وي نکاح اودس یې مات شو، او چې بل طرف ته سلام اجر باسو، نو وي نکاح یې مات شو. نو بیا هغه کس وله جواب ورکړی چې یو طرف ته سلام اجر باسو، نو د سړي تیمم کړی، تیمم یې کړی، اوبو ته نه میلاوېدی،
نو تیمم یې کړو، په تیمم باندې مونځ کوو، سلام یې اجر بس نو مخامخ اوبه ولیدې. نو چې کله انسان اوبه وویني او په اوبه باندې قادر شي نو فوراً د اودس بیا ماتېږي چې کوم په تیمم سره کړي. نو تیمم یې مات شو، مونځ اودس یې مات شو. او چې بل طرف ته وګورو نو دا زنانه وه، نو د دې خاوند رخصي په چا سره نکاح کړو، چې دې طرف ته سلام اجر بس نو خپل زوړ خاوند یې ولیدو، دغه مخکني خاوند هغه نکاح ورسره مات شو. نو حضرت عمر رضی الله عنه بیا ورته وفرمایل طلاق ورکا او بیا هغې ته وایي چې خپل عدت تېر کړي، بیا د خپل خاوند سره نکاح وکړه. نو هغې بیا نکاح وکړه. نو اصل کې جنات د انسانانو د تکلیف ور رسول شي، دی وجه نبی علیه السلام موقع په موقع باندې د جناتو د حفاظت لپاره دعاګانې ښودي شي. دا دعاګانې تاسو وایئ، دعا چې کوم دی خاص کر آیت الکرسی دا چې کوم دی کم سے کم 3 پیرې سار او ماښام ویل دا پکار دي. تاسو به د دې د شر نه چې کوم دی محفوظ شي. دغه رنګې دا ټول صورتونه چې کوم دي دا سار او ماښام ویلو په خپل ځان باندې پوکل د جناتو د شر نه به انسان محفوظ وي. یا دا دعا نبی علیه السلام وفرمایل چې اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. دا دعا وایي تاسو د جناتو نه محفوظ وي. یو صحابي راغی په خپله چې کوم لوی واړه نو هغې ته چې کوم دی زوته کړله، او چې کوم ماشومانان نو په کاغذ باندې ولیکل او غاړه کې ورته ځوړنده کړه. نو جنات دا تکلیف رسولی شي.